خیبر پښتونخوا کې د دې پنجابي استعمار یو جاسوس دی د لیکلی دی چې ما پر سوشل میډیا باندې یو ویډیو کتله علي وزیر د دې ملک د ادارو خلاف غږېدی نو هغه اف آی آر کړی دی په دې اف آی آر باندې علي وزیر نیولی دی موږ دا پوښتنه کوو چې تا پر سوشل میډیا باندې دا ویډیو وکتله نو ته په سترګو ړوند سې تا دا ویډیو وې نه کتلې چې په وزیرستان کې زموږ خوندې کونډې سولې هلته د درو کالو ماشومان په بمونو وړاو سول هلته په لکونو خلک آی ډي پي سول ټول وزیرستان کې هلته بمونه کرلي دي هلته د دې ملک د ادارو د اعدادو شمار مطابق 80,000 پښتانه شهیدان سوي دي تا دا نه لیدل تا دا د کوټې وکیلان نه لیدل تا د پی ټي سي د پولیس ټریننګ سنټر شهیدان نه لیدل تا د اف پی اس ماشومان نه لیدل تا یوازې د علي وزیر تقریر ولیدی نو یا تا دا تقریر نه دی لیدلی ستا قیمت یو د بریاني پلیټ دی ستاسو ایمان موږ ته معلوم دی عزیزانو وخت کم دی مشران به نورم خبره کوي خو دومرې خبره کومه چې موږ دلته نن چې پر سټیج څومره خلک ناست یو د څومره پاچانو په نمایندګۍ خلک ناست دي راسئ آغاز یې د دې ځایه وکړو نور څه کولی سو که نه اوله د دې جنډې دپاره کار وکړو چې ټول پښتانه به تعلیم په خپله مورنۍ ژبه پښتو باندې حاصلوي دا یوه که موږ اتفاق سره وکړو دا خو بیخي دی سبا هم را سره مني دویمه خبره ده چې موږ به چې زموږ بچانو ته کم تعلیمي نصاب ورکوو دا تعلیمي نصاب پکار دی پښتانه ادیبان پښتانه پروفیسران په خپله جوړ کړي او بیا به په دا تعلیمي نصاب کې موږ د باچا خان مضمون اچوو موږ به خانه شهید ورچوو موږ به ملي اتل عثمان خان کاکړ ورچوو فقیر ایپي به ورچوو منظور پښتون به ورچوو د دې وطن ټول اتلان به ورچوو د دې اثرات به څه وي د دې اثرات به دا وي چې زموږ بچان به خپل اتلان لولي بیا چې کله اگزام راسي په اگزام کې به په کوېسچن پیپر کې دا سوال لیکو چې پر باچا خان مضمون ولیکه پر خانه شهید مضمون ولیکه پر عثمان خان مضمون ولیکه پر مشر منظور احمد پښتون مضمون ولیکه نو هر سټوډنټس به دا اتلان لولي مطالعه کوي به او دا زما یقین دی چې چا باچا خان سټډي کوي چا صمد خان سټډي کوي چا عثمان خان سټډي کوي چا منظور پښتون سټډي کوي هغه هر بچی پر هر میدان د دې ملت بهترینه نمایندګي کولی سي موږ خپل وطن خلاصولی سو نن دوی چالاکي کړې ده نن د میډیا دروازې پر تا بندې دي د نصابه سې ستا ټول اتلان ایستلي دي او خپل د جازو ډریوران چې تنخواوې یې اخیستلې د هغو سې اتلان جوړ کړي دي نو موږ دا ورته وایو چې د مطالعه پاکستان تر ټولو شهیدانو که میجر عزیز بچي دی که راشد میناس دی که څومره دی عثمان خان کاکړ تر ټولو مقدسه شهید دی ټول پښتون قام سلام ورته کوي نو عزیزانو آخري خبره دا کومه چې دشمن زموږ دا یوه کمزوري نیولې ده چې موږ پر سلو لارو تقسیم سوي یو دا په ایمان درته وایمه دا زما ایمان دی چې په کومه ورځ پښتانه پر یوه پلیټفارم سول که ماښام موږ فیصله وکړله چې پښتانه یو سول سار ولاکه په سیالکوټ په ملتان کې بیا څوک پیدا کې دا یووالی غواړي د هر چا خپل سیاست د هر چا خپله نظریه د هر چا خپل فکر خو تر ټولو اول وطن دی که دا وطن ولو موږ ټول به یو که وطن نه ولو یو څوک د عزت ژوند نسي کولی نو عزیزانو دا ټیم زموږ پر وطن باندې الغار سوی دی د وطن په خاطر د دې خاورې په خاطر د دې خپل مور وطن په خاطر پکار دا دی چې تر هر رقم سیاست بالاتره پر یوه ایجنډه سره رایوسو چې پر دې ښاره هېڅ ډالري جنګونه نه منو یوه ترهګري نه منو دلته امن غواړو دلته خپل اختیار غواړو دلته به خپلې ترانې غږوو د دې ځای به په افغانستان کې مداخلت نه کیږي دلته به ټول ټریننګ سنټران ختمیږي نو دا د دې دپاره به جدیت کوو چې وطن مو آزاد کوي بیا به ټول آزاد یو ټول به د عزت ژوند کوو نور ستاسو وخت نه اخلمه مشران ناست دي تاسو د هر کله خدای راولي ستاسو د ټولو لمنې دې همیشه د ګلونو ډکې وي ډېره مننه کور وده ډېره مننه